السلام علیکم قدرمنو، زه تیمور خان دا وخت ستاسو مخامخ ناست یم. ما د خپلو مینوالو سره یا د خپلو کتونکو سره د افغانستان د مهاجرو چې کوم یا د کډوالو چې کوم کرن صورتحال دی په هغې ستاسو سره وغږېږم او کوم چې د افغان مهاجرو متعلق یا د هغو په باب باندې پاکستاني ګورنمنټ نن سبا کوم اقدامات اخیستي او کوم سختیانې په پاکستان کې د افغان وروڼو په خلاف باندې روانې دي او نورې به هم کېږي او د هغو بیرته د افغانستان د تګ دپاره کوششونه په پاکستان هیواد سیوه کړي دي او هغې له دوام ورکړی. نو په دغې هکله ستاسو سره زه یو څو خبرې کول غواړم کوم تازه ترین صورتحال چې د افغانستان وروڼو دپاره په پاکستان کې جوړ شوي او هغو د دې ملک نه بهر کول غواړي زموږ ګورنمنټ. نو د هغې متعلق زه غواړم چې د افغان وروڼه چې دي زما د خبرونو استفاده والي او د دې موقع او د حالاتو د نزاکت او ځان خبر وساتي او که خپل هغو ځان د کړي غم کوي یا افغانستان د تلو غم کوي چې په هغې باب له دوی له خبر کړم. نو نن سبا لکه څنګه چې تاسو ګورئ د 2 کال نه تقریبا پاکستان هیواد لګیا دی او د افغان مهاجرین یا کډوال چې پاکستان کې 13 په 15 کالونه میشتول نو هغو ته ګورنمنټ پاکستان بار وینا کوي چې تاسو د افغانستان ته د تلو خپل پروګرام جوړ کړئ ځکه چې پاکستان د هغو هغه سټیټس چې د مهاجرینو هغه ختم کړی او هغو د افغان چې کوم مهاجر دي یا کډوال دي په پاکستان کې هغې ته اوس تارک وطن یا الیګل کوم چې دلته کې غیر ملکي فرد دي یا هغو دلته کې اوسېږي هغه په سټیټس وله ورکوي چې دا اوس یو الیګل سټیټس باندې دلته پاتې کېږي او غیر ملکیان دي نو دوی به بهر ملک ته لیږل غواړي نو په هغې په باب له ډېر سخت ګامونه دلته پورته کېږي. لکه د اوسه پورې د 2 کال نه دوی چې کوم په دې لړ کې کوم کارروانې کړي د اوسه پورې تقریبا 19 لاکه افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته لیږلي او تقریبا د هفتې یا په 2 هفتو کې یا په میاشت کې په هفتې کې کم از کم 15 زره یا 80 زره پورې مهاجر چې دي کډوال چې دي هغه افغانستان ته سپاري او دغه لړۍ روانه ده. نو که چې په دې رفتار سره تاسو وګورئ نو که په یوه میاشت کې هم تقریبا زه یم چې د 1.5 لاک پورې یا د هغې نه سیوا کوم کډوال چې دي افغانستان ته سپاري نو د اوسه پورې که تاسو فکر کړئ په پاکستان کې تقریبا 40 لکه د افغان کډوال دلته سرپناه اخیستې وه د 13 تو 15 کال نه. نو په هغې کې تقریبا په 2 کاله کې پاکستان تقریبا 19 لاکه څه د پاسه د افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته استولی دي. نو یو خو دغه خبره چې کوم افغانستان وروڼه چې دي او پاکستان کې میشته دي که هغو دا فکر کوي چې په دې پاکستان چې کوم مهاجر افغانستان ته لیږي یا د سټیټس ختم کړی به دې کې څه نرمي راشي نو ماته نه ښکاري چې به دې کې نرمي راشي. دغه وجه دا ده چې کوم په تیزۍ سره دوی لګیا دي او دا د افغانستان مهاجرین خپل وطن ته لیږي زه یم چې دا یو ډېر د یو فوکس دی په دې باندې د یو په خپله خبره ولاړ دي چې د افغان مهاجرین او دوی له ډېر د افغان کډوال چې دوی افغانستان ته لیږي نو دا دوی ډېر مهم یو کار لوبي چې د افغانستان مهاجر چې دا په هر صورت افغانستان ته لیږل غواړي چې دوی کوم سټیټس د مهاجر مو ختم کړی چې دوی خپل کور ته بیرته واپس لاړ شي او زموږ د عمل چې دی دا د غیر ملکیانو نه یا د افغان مهاجرین چې الیګل دي په بغیر ویزې نه بغیر بل عذر نه پاکستان کې پاتې کېږي نو هغه بیرته افغانستان ته لیږي. نو په دې لړ کې زه بذات خود د خیبر پښتونخوا یا د سوات اوسېدونکي نو دلته خو په ټیک د سنه افغان مهاجرین چې د خپل وطن ته په خپله خوشحالۍ یا په خپله توګه باندې افغانستان ته تلي خو اوس یو څو ورځې مخکې ما دلته مقامي د اخبار یو د کوم د نیوز یا د سوشل میډیا نیوز چې کوم هغه خپل پیج کې ورکړي چې څنګه چې کوم مقامي تړنه ده پای کې هم د هغې کوم ایس ایچ او چې د هغه هم دا وینا وکړه چې وایي کم افغان وروڼه چې دي یا دلته افغان مهاجرین پاتې کېږي نو هغو له به نه څه کور په کرایه ورکوي نه په هغو سره څه لینډ دین کوي او د هغو سره به هېڅ قسمه معاملات نه کوي. نو دې نه ظاهره دا شو چې ډېر زر ده چې دلته په خیبر پښتونخوا کې په سوات کې هم دا کارروانې روان شي او افغان کوم مهاجرین چې دي
یا دلته کم کډوال پاتې کېږي د ډېر مودې نه، نو زر دا ده چې هغه هم د دې ملک نه چې دی افغانستان ته سپارلی کېږي. او په دې لړ کې په یو څو ورځې مخکې یو بل خبر مو چلېدو چې څومره چیک پوسټونه دي، نو مقامي خلکو دا وویلی شول چې تاسو به مقامي کم پاکستاني خلک چې دي هغو ته دا وویلی شول چې تاسو د خپل جب کې خپل شناختي کارت به ساتئ، آیډنټي کارت ستاسو کوم سند دی هغه به خپل جبونو کې ساتئ، کوم چې سټوډنټان دي هغه به د خپل سکول یا د کالج د هغې هغه آیډنټي خپل جیب کې ساتي. چې یو چیک پوسټ کې دا تلاشي کېږي نو کم از کم چې د هغو آیډنټي کېږي چې دا غیر ملکی نه دی بلکې پاکستانی دی. نو په دومره د لوی سطح پورې چې اوس کوم چیک پوسټونه ځای په ځای پاکستان کې ډېر چیک پوسټونه دي، خاص کر خیبر پښتونخوا کې چې دومره چیک پوسټونه ولګي او په هغه لګي په هغه ملک کې او په هغې باندې دا کاروایي کېږي چې خلکو شناختي کارت چیک کېږي او په هغې غیر ملکیانو سره هم کتل کېږي. نو دا زویم چې دا به ډېره زیاته ګرانه شي چې د افغانستان یا غیر ملکي یا هغه سند نه لري، هغه ویزه نه لري او ستا په ملک کې مشته کوي، نو هغه نیول ګرفتارول دا به ډېر اسانه شي او د هغه د چلن چې دی هغه مومنټ چې دی هغه به ډېر زیات ګران شي چې یو کس دلته پاتې کېږي او هغه مومنټ نشي کولی، هغه ګرځېدی نه شي، د هغه سره څوک لین دین نه کوي، هغه له څوک کور په کرایه نه ورکوي، هغه ته چې دی هغه په حکومت او بل لا چې حکومت وایي که چا د دیو سره کومک وکړو یا یې هغو له کور په کرایه ورکړو یا یې د دغې مهاجرینو او د دې غیر ملکیانو له معاملات یې ورسره وکړل، نو د هغه به په هغو سزا ورکېدی هم شي، په هغو باندې کیسز هم کولی شي او پاکستانو له مطلب چې که هغوی یو سړی مدد کوي نو هغه د 10 کاله پورې قید هم ورکولی شي که یو سړی د افغاني یا د یو بل غیر ملکي چې د هغه سره سندونه نه وي او هغلته ایلیګل پاتې کېږي نو هغه له 10 کاله قید او ورسره 1 کروڑ روپو پورې دغه جرمانه هغه پاکستاني له هم ورکولی شي. نو دومره پورې حکومت فوکس دی چې څوک کم پاکستانی چې دلته پاتې کېږي چې هغه د افغان یا غیر ملکی چې دی د هغه مدد ونه کړی شي او دغه غیر ملکی چې دی هغه ته دا مواقع میلاو نه شي چې هلته مشته نوره وکړي. نو زه دا په دې ځای کې خپل یو رای به ورکړم د افغان وروڼو چې دلته کې ډېر سره ډېر لوی مشته کړي دا ډېر په څو دهایانو یا په څو لسیزو باندې کلونو باندې دلته پاتې شوي دي. نو هغو زه وایم چې هغو سره زنګ یو انساني همدردي یا غرورولي هم هغه په زړه د هغو باندې زم خوږېږي، په هم خفه کېږي. زه وایم چې د هر قسمه مشکلاتو نه دوی بچ کېدل غواړي، نو ضروري دا ده چې دا افغان وروڼه چې دي دا افغانستان ته په خوشحالۍ باندې لاړ شي، ځکه که دوی سبا بیا ځي او دوی له تکلیف میلاویږي یا دوی ګرفتار کېږي یا دوی په زور باندې دوی باندې بارډر کراس کوي، نو زه چې دا د هغو دپاره د خفګان خبر د هغو ته په دې کې ډېر تکلیف وي او درد به ورته رسي. زه چې دا ښه خبره ده په خوشحالۍ لاړ شي. چې هر څوک دی که دلته دا کاروبارونه دي که د هلته کې مزدور کار دي که هر نمونه خلک ځکه چې پاکستان نور څه ووایم چې دوی ته دغه ورکوي د هغې نه غوره خبره دا ده چې دوی خپل ملک ته لاړ شي او هلته کې آباد شي. یو بل اړخ ته ستاسو پام راګرځوم کتونکو خاص کر افغان وروڼه کوم چې افغانستان کې ناست دي هغه د یوټیوب د لارې یا د مختلف چینل د لارې د افغان وروڼه چې کوم مهاجر لاړ شي پاکستان نه د هغو نه اکثر د هغو نه انټرویوز کوي، د هغو نه بیانات اخلي، د هغو خیر پوښتنې تپوس کوي، نو د هغو دغه انداز د هغو هغه وینا څه به دا لړ کړي چې په پاکستان کې د دې مهاجرو سره او د دې کډوالو سره ډېر بې انتهایي ظلم کېږي، په دوی باندې تشدد کېږي، د دوی مالونه چور کېږي او دوی په زور راشړل کېږي او د دوی سره ډېر عظیم یو جبر او ظلم او دا روان ده او د پاکستان د ډېر په بد نظر باندې پاکستان دغلته ډېر په بد نظر باندې دنیا ته ښایي. نو زه خو دلته کې بذات خود خو زه یو سیاسي ورکر یم او د عمران خان تحریک انصاف سره تعلق دی، موږ همیشه خفه کېږو لکه د تحریک انصاف چې کوم پالیسي ده هغه یو ډېره نرمه پالیسي ده او د افغانیانو وروڼو سره ډېرې مینې لري او عمران خان د افغان وروڼو متعلق بار بار بیانونه ورکړي چې دوی سره د نرمه رویه ساتلی شي، انساني حقوق او د بشري حقوقو په مناسب د دوی خلاف کارروایي وشي او د دوی سره زور زیاتی نه کېږي. موږ خو دا خبرې قایل یو خو زه به دا وایم چې ما خو تر اوسه پورې بالکل نه دی لیدلی چې داسې یو ځای یا په پښتونخوا کې یا په پنجاب کې یا په سند کې یا بلوچستان کې د افغان وروڼه چې دي د هغو په کوم مالونه چې دي یا چې دا کوم کورونه دا چور شوي دي، موږ خو د چور چرته هم نه چې د هغه خلکو تاله کړي دي، داسې خو چرته هم نه دي شوی، نه موږ لیدلي دي.
نظام چې دغه رنګ بعضې میډیا والبګدا ما اورېدل چې لکه دومره پورې هغه خبره کوي دا ډېر غیر مناسبه خبره ده یو دروغ دی یو بلیم دی یو تهمت دی زه چې دې خبرونه دوی له ډډه پکار ده دغه رنګ به دې سره زه دا هم اډ کوم چې اکثره دوی پکې دا هم وایي چې لکه د دې افغانان چې کوم کورونه دي هغه ورانېږي نو البته موږ خو دا لیدلي دي چې افغان وروڼه کمزي او اکثره په کوم چې کیمپونه په دې کې خپلې آبادیانې کړي لکه کیمپ خو د حکومت ځمکه دي ځان تش هغه شړې آبادیانې کړي نو که دوی پکې ځان پاس لرګي لګولي یا پکې کې هغه سیخ سیمټ لګولي نو بجای د دې چې دوی او کور وران نه کړي او خپل ځای پاتې کړي نو دوی هغه خپل لرګي هغه خپل په سیخ دغه چې پکې لګولي په هغه لینټر کې په هغه چت کې هغه څه لګولي هغه مات کړي او هغه ویسه دوی کورونه خپله ورانوي زم دا خبر خو بالکل غلط ده چې پاکستاني داسې کوي بلکې دوی خپله کورونه خپل ورانوي د هغې نه خپل مال اسباب راغونډوي خپل مال اسباب خرڅوي هم او هغه ځان سره افغانستان ته وړي لکه دومره له حکومت ته اجازت ورکوي خپل مال اسباب ځان سره وي چې خپله کډه ویسي دوی چې کوم څه دي هغه هم ځان سره ویسي ځکه چې پاکستان حکومت دوی سره بیا هم ډېره غټه نرمي کوي کوم خلک چې په ازادانه طور سره یا په دې خپل ځان ځي او کډه وړي نه دا سره ډېر سهولت البته که یو سړی پټېږي یا هغه دا وجود پاکستان کې هم او داسې پکې هم خلک لیدلي او زموږ سره ځینه که نن خامخا بل ملک ته پردی ملک ته نه به خامخا دوی سره نیسي به یې ګرفتارۍ به یې د دوی خلاف به کارروایي کېږي او دوی به بل ملک ته اړول کېږي لکه دغه رنګ تاسو ویلدلې ایران والم لګیا دي په چټکۍ سره افغاني چې کوم مهاجر دي کډوال دي هغه راوباسي په ایران کې تقریبا 80 لکه پورې افغاني مهاجر پراته دي تقریبا هغوی څخه پوره راویستي هم دي دا هغه ټارګټ دی چې په 45 لکه نور په دې کال کې تقریبا نور افغاني مهاجر چې دا راوباسي دغه شی په ترکیه کې یا د دنیا په نور ملکونو کې لکه هغو دنیا دا ګڼي چې په افغانستان کې خپلواک حکومت دی او هلته کې د هغو خپل حکومت دلته کې جنګ نشته جګړه نشته نو جواز نه جوړېږي چې افغان چې کوم په دې ملکونو کې سرپناه اخیستې ده د هغو ته د مهاجرت هغه دغه میلاو د سټاټس میلاو د هغه نور وساتل شي کوم یو ملک به داسې چې د یو ملک 50 لکه کسان په خپل ملک باندې پراته د هغه ملک هر قسم وسایل به استعمالوي هغه به د دې ملک هسپتالونه استعمالوي د دې ملک هغه به بجلیان استعمالوي برق به استعمالوي د ملک سړکونه به استعمالوي د ملک کروندې په عمل کې کوي مرګ چې کوم نوکریانې دي یا خپل کار روزګار دی هغه به کوي ځکه په دې ملک په دې بجلیانو په دې برق په دې کم چې ترانسپورت دی کم چې د هغه ملک هسپتالونه دي په دې ملک د هغې ملک باشنده حق دی چې هغه یو ملک داسې چې هغه غریب چې هغه په هغې ملک کوم خلک اوسېږي هغه ته په خپله باندې هغه بجلي میسر نه هغه ته لوډ شیډینګ کېږي هغه د هسپتالونو کې هغه نمونه سهولت نه وي هغه ته هغه نمونه مواقع نه میلاږي نو د هغې د بل ملک وګړی راشي او د هغه وسایل خوري نو د دغې ملک به څومره پورې شي چې هغه څومره دوی له نوره سرپران ورکړي او دا خلک به داسې ساتي لکه نه 1 کال نه 15 کاله نه 2 کاله 10 کاله 20 کاله 15 کاله د 15 کاله پورې ځان دا ډېره لویه قرباني پاکستان ورکړي دی غریب ملک ورکړي د بل په وګړي یا د نور ملکونو چې هغه د بل ملک وګړي په دونه لویه پیمانه باندې هغه خپل ملک وساتي او د هغو له هغه وسایل ورکړي کوم چې خپل د ملک وګړي له ورکړي لکه څنګه چې دلته کې پاکستاني اوسېږي هغه چې کوم رهن سهن کوي دا چې کوم ناسته پاسته ده هغه چې کوم سهولیت استعمالوي دا ما چې کوم ګردان وکړو دا نومره سهولیت استعمالوي نو هغه شان سهولیت دا هم د غیر ملکي او د بل ملک د باشنده یا د وګړی هم استعمالوي دا خو ډېر لوی قرباني ده چې دې قربانۍ ته افغانیان نوره ډېر په جوور او ډېر په درانه انداز کې ګوري او د پاکستان د خلوص ته او د عوامو د خلوص ته دې ته په دروند انداز کې ګوري او دوی ستاینه وکړي د پاکستان چې د پاکستان سره نور مینه پیدا شي که دوی لاړ شي هلته کې دوی وایي چې موږ خو یې راوځغلولو او یا زموږ سره ظلم کوي یا جبرن کې د پردی عمل کې به خامخا د پردی کټ د نیمې شپې یوه ورځ به خامخا دوی خپل وطن د زیان چې په دې کې که دوی که چېرې د پاکستان ستاینه کوي د پاکستان دلته کوم مشته کړي د هغې ستاینه کوي نو دوی سره به د پاکستانو یا د پاکستان مینه دوی سره پیدا کېږي او د دوی به یو قسم نه قدر کوي چې دلته کې یو کس لاړ شي په خپله خوښه ځینه او دوی ته وایي تاسو وځئ او دوی وځینه نو خامخا دوی به نیول کېږي دوی به بارمل ته جبرن دغه کېږي ځکه چې په دې کې مختلف کټګریز دي لکه څوک به پیملۍ په شکل کې واپس دي تقریبا په 3 هفتو کې تقریبا 40,000 پیملانې پاکستان افغانستان ته کړي وړي دي دغسې په دې کې څه داسې خلک
چې هغه فردن لکه یوازې لاړ شي افغانستان ته واوړي. څوک پکې داسې چې هغه پاکستان ګورنمنټ نیولي باقاعده او د قیدیان پکې وي چې هغه ځان له زرونه سیوا تعداد د چې پاکستان افغانستان ته سپارل نه. په دې کې مختلفو دا کیږي خلک نظر دا څو خبرې مې کولې چې د مهاجرین چې کوم دلته پاتې کېږي نه غوله په کار ده چې خپل وطن ته په ښه خوشحالۍ ښه په عزت سره واپس لاړ شي او که پاکستان ته راتله غواړي د ویزې د لارې مختلف ویزې په پاکستان ته لګولی شي. لکه د تعلیم په ویزه دلته کوم سټوډنټان سبق ویل غواړي هغه هم راتلی شي. دغه شان که څوک ناروغه پاکستان هسپتالونو ته راتله غواړي د هغې ویزې هغه هم لګولی شي او پاکستان ته راتله غواړي. داسې نورې ویزې په پرده راغو دي معلومات کوي چې بزنس ویزې شته یا نشته. د ټریډ چې کوم ویزه کوم کاروبار خلک کوي امپورټ ایکسپورټ کوي هغه هم خپل کاروبار یو قسم یو جاري ساتلی شي ځان چې په روغه لاره او په لیګل طریقه باندې که دوی خپل ډاکومنټیشن وکړي او په هغې بابت باندې دوی پاکستان ته تګ وکړي ځان چې دا به دوی لپاره ډېره غوره خبره ځکه چې په دلته کې هغه سټیټس ته د مهاجرو د ګورنمنټ ختم کړی چې دوی ته څه تکلیف نه افغان وروڼو ته. نو دا ستاسو سره مې څو خبرې کولې چې دا کرنټ کومې ستونزې روانې دي د مهاجرین په حواله سره د کډوالو په حواله سره هغې باندې ستاسو سره وغږېږم. ستاسو سره مې څو خبرې وکړې که څه خطایي شوي یا تېروتې هم بس خبره کړي او یا خبره ده چې د معیار مطابق نه یا په معلوماتو کې کمی زما نو د هغې بخښنه غواړم. ډېره مننه. السلام علیکم.